د ښځې خاوند حقونو باره کې خبره ده چې یعنی په ښځې باندې د خپل خاوند څه حق دی او په خاوند باندې د ښځې څه حق دی. یاد ساتئ عزتمندو، د ښځې خاوند دا رشته دا ډېره بهترینه او ډېره لازمي رشته ده او ډېره نازکه رشته هم ده او د دې رشتې خیال ساتل دا ډېر ضروري دي. ځکه که چېرې دا ښځه خاوند د خپل حقونو خیال ساتي نو یوازې نه خو به صرف د دې زندگی د خوشحالۍ وي، د دې ښځې خاوند په کور کې به سکوني، بلکې د دې خوشحالۍ سره سره دوو خاندانونو کې به خوشحالي او سکون وي او دوه خاندانونه به آباد وي. خو که الله دې نه کړي د دې ښځې خاوند په خپله کې معمولي غونته څه اختلاف راځي نو د دې هغه بېچیني د دې هغه ناچاکۍ د وجې یوازې صرف د دې د کور سکون او زندگی به نه ګرانېږي بلکې دای سره تړلې د دوو خاندانونو زندگی هم په مشکل کې پرېوتلی شي. دې د وجې د دې خیال ډېر لازمي دی. الله تعالی فرمای هن لباس لکم وانتم لباس لهم، یعنی دا ښځه خاوند تاسو د یو بل دپاره جامې یئ، کپړې یئ. هسې خو مفسرینو ډېر تعبیرونه کړي دي چې بھائی ښځې خاوند ته دا تشبیه ورکول چې ښځه خاوند د یو بل جامې دي، خو یو ښکلی او بهترین تعبیر پکې دا دی ګورئ دا جامه چې انسان اچوي نو دې سره دی ښه ښکاري. څنګه ښه ښکاري؟ سترې راځي، ځکه چې د انسان په بدن باندې جامه نه وي او بې سترې خو ډېر بد به ښکاري که نه، خو چې جامه یې اچولي او بدن یې پټي سترې راځي نو خو ډېر ښکلی ښکاري. او بیا چې څومره یو انسان جامه صفا اچولي، څومره یې ښایسته اچولي، څومره یې درنه اچولي نو دومره هغه ښکلی ښکاري. نو دغه رنګ کې چې کوم ښځه خاوند د یو بل دپاره سترپوشه وګرځي هغه ښکلی ښکاري. کوم ښځه خاوند یو بل سره اخلاق ښه استعمالوي، معاشرې سره اخلاق ښه استعمالوي هغه ښه ښکاري. او دویم آیات کې الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف، ای سړو تاسو خپلو ښځو سره یعنې د خپل کور کې په معروف یو ښه طریقې سره ژوند تېروئ. فإن کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئا، کېدای شي تاسو ته په دې ښځو کې یو خبره یو عادت بد ولګي ویجعل الله فيه خیرا کثیرا، الله به پکې دله نور هم ډېر خیرونه ایښي که نه. لازمه خبره خو نه ده، انسان پوره کېدلی خو نه شي که نه، پوره ذات خو یو د الله دی، انسان خو کمزوری دی، د نه به غلطي کېږي، لہذا هغې غلطۍ ته نه دي کتل پکار. مطلب د خبرې دا دی عزتمندو که چېرې ښځه خاوند د یو بل د دې حقونو خیال وساتي نو یوازې نه کور به خوشحالی بلکې بچي به هم آبادي، خاندانونه به هم آبادي او د دوی ژوند به هم ښکلی تېرېږي.